بسم الله الرحمن الرحیم. اوس چې کوم یونټ دی په دې کې زموږ څه دی چې ګرامیټیکل سټرکچر د هغې کریکټ یوز دی. په کنټیکس کې موږ به د ګرامیټیکل سټرکچر به صحیح استعمال څنګه کوو، نو په دې کې زموږ سره فرسټ اف آل چې کوم دی انټروډکشن دی چې څه ته وایي د کریکټ ګرامیټیکل یوز اف ان د سینټنس. نو په دې کې سمپل زموږ سره دا خبره کوي چې دا زموږ سره صحیح د څه لپاره ضروري دی، د کلیر اینډ افیکټیو کمیونیکیشن لپاره. په دې لیکچر کې موږ څه کور کوو چې زیاتره زموږ سره ګرامیټیکل سټرکچر چې دی پای کې زموږ سره سبجیکټ ور اګریمنټ راځي، پراپر سنټنس یوزیج راځي، کریکټ یوز اف موډیفایرز راځي، او موږ به څه کمپلیټ سنټنس په څنګه جوړو چې زموږ سره پیرلیزم یا زموږ سره سنټنس فریګمنټ یو هغه به موږ څنګه جوړو. موږ به د صحیح ګرامیټیکل سټرکچر یوز دې لپاره کوو چې زموږ سره سره شي کلیر پریسایز ټو د پوینټ، چې زموږ سره صحیح کلیري پای کې څه مطلب کلیر کټ خبره او سپیشلی پریسایزي چې هغه صحیح ټو د پوینټ کمیونیکیشن which is particularly important for nurse. چې هغه د نرس لپاره ډېر زیات لازمي دی، لکه زموږ د نرس او د پیشنټ یا د اټینډنټ په منځ کې کوم کمیونیکیشن دی هغه کلیر پکار دی، پریسایز پکار دی، نو دې لپاره دا لازمي دی. هیر آر اډیشنل پوینټ، زموږ سره داسې اډیشنل پوینټس دي چې هغه د دې امپورټنس ظاهروي، نو د دې لپاره یو څه دی انشور کلیر کمیونیکیشن. الریډي موږ خبره وکړه چې سو کلیر کمیونیکیشن پکاري. نو چې کله موږ صحیح ګرامیټیکل یوز کوو د میسج، نو زموږ سره چې کوم میسج دی هغه په کلیر په طریقې سره څه کېږي کنوے کېږي، به پیشنټ ته کولیګس ته او نور کم هیلث پروفیشنل دي، دې سره به زموږ سره مس انډرسټینډینګ کمیږي. بیا به زموږ سره صحیح انشور پروفیشنلیزم، موږ به زموږ چې کوم خبرې دي پای کې به صحیح پروفیشنلیزم به شو کېږي. چې کله موږ صحیح یوز کوو د ګرامر، نو زموږ سره به داسې شو کوي هایر لیول اف پروفیشنلیزم اینډ اټینشن ټو ډیټیل. موږ چې کوم ډیټیل ورکوو هغه کې به صحیح اټینشن مو خلک ورکوي. چېرته موږ صحیح استعمال نه کوو، موږ ګډوډې خبرې کوو، موږ ډېر زیات موږ دومره 15-16 منټه خبرې وکړو زما په خبرې په مطلب څوک پوهه نه شي، د هغه مال اټینشن نه راکوي. خو که زه 1 منټ خبره وکړم چې د ټو د پوینټ خبره وکړم هغې به بیا خلک څه کوي اټینشن به ورکوي. which is critical in medical field. په میډیکل فیلډ کې دا څه کې ډېر زیات لازمي دي. بل اوس امپروف پیشنټ کیر، د پیشنټ په کیر کې به زموږ سره امپروومنټ راځي. که چېرته زما سره ډاکومنټیشن دی هغه ما په کلیر ورډس کې لیکلی، یا کمیونیکیشن دی هغه زما سره د پیشنټ په کیر د انسټرکشن پیشنټ ته انسټرکشن ورکوم چې ته چې کور ته لاړ شي دا چل کوه، چې کله میډیسن خوري په داسې طریقې سره خوره، مطلب مختلف قسم انسټرکشن زه ورکوم د هغه د هیلث ایجوکیشن په باره کې. نو د هغې لپاره پکار دي چې زه څه چل وکړم صحیح ګرامیټیکل یوز کوم. نو دا زموږ سره په میډیکل فیلډ کې څه دي امپورټنټ دی، کریټیکل دی. ښه بیا زموږ سره کې انسټرکشن انډرسټینډینګ اینډ فالو کریکټلی لیډینګ ټو بیټر پیشنټ آؤټکمز، دې نه بعد زما سره سره بیټر پیشنټ آؤټکم به راځي. فیسیلیټیټس کولیبریشن، سو که چېرته زه د ګرامر صحیح یوز کوم په ریپورټس کې، په نوټس کې، په کمیونیکیشن کې، نو د دې د وجې نه به زما سره راځي افیکټیو کولیبریشن به راځي د هیلث کیر ټیم ممبرس په منځ کې. کولیبریشن به زما به د هغه سره خبرې، که چېرته هغه زما په خبره نه پوهېږي او یا زه ګرامر صحیح یوز کوم، نو هغه به زما خبرې له اټینشن نه راکوي، زه به هغه ته خبره نه شم کولی، نو زموږ په منځ کې چې کوم کولیبریشن دی یا کوم هارمني دی هغه به صحیح نه وي. نو دا هم زما سره یو ایرر دی. پریونټ ایررز، د ایررز به زه پریونټ کوو. څنګه به پریونټ کوو؟ چې کله موږ صحیح ګرامر یوز کوو نو دې سره به زموږ سره ایررز په میډیکل ریکارډ کې، په پرسکرپشنز کې، په پیشنټ انسټرکشنز کې او په اوورال سیفټي کې به زموږ سره ایررز کمیږي. لکه فار ایگزامپل ما د ګرامر صحیح یوز نه دی کړی، پیشنټ ته زه چې دا میډیکیشن مثال په طور باندې دا خوره، خو که چېرته هغه دا میډیکیشن به تو خورې، نو هغه به چې زه به کله خورم، کله نه به شروع کوم، یا دا میډیسن تا خوړلی و، نو هغه به زما په خبره باندې پوهه نه شي چې دا ما ته خبره په پاسټ کړې ده، په پرزنټ کړې ده او که په فیوچر دپاره یې کړې ده. یا زه هغه له انسټرکشن ورکوم چې داسې چل به کوې، یا زما سره ته به انفیو کېږې به چې کله ته سرجري راځې، داسې مختلف قسم ایررز راتلی شي په انسټرکشنز کې، په پرسکرپشن کې، په ریکارډ کې. نو د هغې د بچکېدو لپاره ماله پکار دي زه صحیح د ګرامر یوز وکړم. بلټرس، چې کله زما خبرې زما کمیونیکیشن هغه کلیري او پریسایز وي، نو خلک به ما باندې یقین کوي. نرسز ټو ایکوریټ انفارمیشن اباؤټ دیر کیر، او نرسز چې کوم دی هغه به پیشنټ له د هغه د کیر په باره کې یو کلیر انفارمیشن ورکوي. کمپلاینس وذ سټینډرډ، چې کوم زموږ سره سټینډرډ دی د هغې سره به زموږ سره صحیح کمپلاینس به راځي. کمپلاینس څه ته وایي؟ کمپلاینس مطلب دا دی چې کمپلاینس خو نارمل دغې ته وایو چې دا پیشنټ موږ څه وکړو، زه ورته وایم چې دا میډیکیشن به خورې، زه ورته دا میډیکیشن داسې پیدې ووایم چې هغه پیشنټ دغه میډیکیشن خوري،
او اصل کې د کمپلاینس مطلب چې دا پیشنټ څه کې ته دومره مجبوره کې بالکل لکه ته یې وتړې په دې میډیسن پورې داسې چې تور ته دومره د هغې په باره کې خبرو کې چې هغه بالکل وایي چې که زه مرم هم خو لکه دا میډیکیشن به زه نه قضا کوم دا به بالکل زه خورم دې ته کمپلاینس وایي اډهیر ټو د چې کله زه پراپر ګرامټیکل سټینډرډ یوز کوم د هغې سره زما سره کمپلاینس راځي لیګل اینډ انسټیټیوشنل ډاکومنټیشن ریکوایرمنټ چې کله زه لیګل یا زما سره انسټیټیوشنل ډاکومنټیشن کوم د هغې لپاره زما پکار دي زما ګرامټیکل سټینډرډ چې کوم دی هغه برابري انهانس لرنینګ اینډ ټیچینګ په دې کې زما لرنینګ او ټیچینګ په صحیح طریقې سره کېږي چې چا زه خبره کوم او زما کمیونیکیشن چې کوم دی هغه کلیر وي نو هغه به زما په خبره پوهېږم صحیح که چېرته ما ته څوک خبره کوي او زه په ګرامر باندې پوهېږم نو د هغه په خبره باندې به زه پوهېږم هم په صحیح طریقې سره سپورټ ایویډنس بیس پریکټس او زه به ایویډنس بیس پریکټس کوم په نرسنګ کې موږ وایو چې د ټول نه اهم چې کوم انټرونشن دی هغه صرف ایویډنس بیس پریکټس دی نو که چېرته زموږ سره سټرکچرډ او کلیر کمیونیکیشن ډاکومنټیشن پراپرلی پکار دی نو په دې کې زموږ صحیح ایویډنس بیس پریکټس وي نو د پیشنټ په کیر په ډیسیژن کې د هغه په ټول ډاکومنټیشن انفارمیشن دی نو پکار دی چې هغه زه په صحیح ګرامټیکل سټرکچر کې ولیکم پروفیشنل ډیولپمنټ دې سره به زما سره صحیح په ګرامر کې به زما ماسټر دی پای به زه پوهېږم او بل به صحیح پروفیشنل ډیولپمنټ به راځي او د دې سره به زما ایډوانسمنټ کریرمنټ په اپرچونیټیز کې به هم راځي په کریر په ایډوانسمنټ به راځي په نرسنګ فیلډ کې فرسټ اپ به کې دی سبجیکټ ورب اګریمنټ سبجیکټ ورب اګریمنټ الریډي موږ ویلو د هغې 13 رولز موږ ویلو چې کوم کوم نو په دې کې څه خبر کړې ده په دې کې دا وایي چې زما سره چې کوم سبجیکټ ورب اګریمنټ مطلب دا دی چې سبجیکټ او ورب هغه به زما سره په یو سنټنس کې اګري کېږي چېرته زما سره سبجیکټ سینګولر او ورب به سینګولر راځي که چېرته سبجیکټ پلورل او نو ورب به پلورل راځي نو اوس په دې کې څه لیکلی ده چې ډاکټر اینډ د نرس از هیر بالکل غلط دی مونږ د ټول نه فرسټ اف آل اولنی رول دی چې مونږ وایو چې کله زما سره د دوه سبجیکټ په اینډ باندې راوځي شي هغه به مونږ څه کنسیډر کوو پلورل به کنسیډر کوو او د هغې سره چې کوم ورب دی د هغې سره به اس راځي خو دلته کې زما سره ورب چې کوم دی هغه څه دی از دی نو چې کله زما سره سوري د ورب سره به اس نه راځي د سینګولر سره به اس راځي دلته کې زما سره ورب چې کوم دی هغه از دی نو از چې کوم دی سینګولر دی نو دلته کې مالا پلورل پکول پکار دی پلورل څه دی آر دی د ډاکټر اینډ د نرس آر هیر آر چې کوم دی زما سره پلورل دی ټیپس ورکړي دي چې هغه خبره کړې ده چې کله په اینډ باندې راوځي شي هغه به پلورلي او چې کله زموږ سره په آر یا په نار یا په بټ باندې زموږ سره راوځي شي هغه به صحیح سینګولر به کنسیډر کېږي او سوري هغې کې به موږ څه رول اف پروکسیمیټي به ګورو چې کوم یو کلوز وي نو نیدر د ډاکټر آر د نرسز آر اویلیبل دلته کې دا خبره کړې ده چې ګوره د ډاکټر آر راغی بیا به زه څه کوم د نرسز ډېر دي نو آر لګولی دی صحیح دی که نه او بل څه دی neither the nurses or the doctor is available یا the nurses or the doctor is ځکه لګېدلی دی is singular دی چې ډاکټر دی ورته کمیونټي دی ډاکټر نږدې دی او ډاکټر سره سینګولر دی نو ځکه زما سره لګېدلی اس لګېدلی دی proper tense usage the tense به زه proper use کوم using the correct tenses ensure that you are writing accurately reflect the timing of the action ټینس ځکه لازمي دی چې ټینس هم سره دې لپاره لازمي دی چې یو کس زما په خبره باندې پوه شي چې دی ما ته څه خبره کوي د فیوچر په باره کې خبره کوي د پرزنټ په باره کې خبره کوي که نه د پاسټ په باره کې خبره کوي دې ته ما ته د ټایمینګ پته لګي چې دغه کار چې کوم دی هغه کېدو والا دی که شوی دی او که نه کېږي به لکه شي ویل فینش هر شفټ اینډ وینټ هوم نو ګوره شي ویل د ویل نه ما ته پته ولګي دا زما سره د فیوچر خبره کېږي شي ویل فینش هر شفټ اینډ وینټ وینټ کې دلته وګورم وینټ زما سره څه دی هغه سیکنډ فارم دی گو وینټ ګن سیکنډ فارم دی د ناونس د ورب سیکنډ فارم دی نو دلته کې زما سره موږ ته دا پته ده چې زموږ سره په پاسټ کې د پاسټ سمپل ټینس کې زموږ سره سیکنډ فارم دی دا خو د پاسټ خبر نه ده اول کې زما سره د فیوچر خبره شروع شوې ده نو زه به دلته څه لګوم ګو به لګوم ګو زما سره څه دی فرسټ فارم دی نو شي ویل فینش هر شفټ اینډ گو هوم ټیپس په دې کې دا خبره کوي چې پاسټ ټینس کې زموږ سره کار چې کوم دی هغه الریډي څه شوی دی کمپلیټ شوی دی او په پریزنټ کې چې کوم دی هغه کار زما سره څه دی جاري دی آی ان جي به پکې لګي چې کله زما سره صحیح جاري یا کېدو والی سمپل دی هغې بیا خپل دی پریزنټ سمپل دی پریزنټ کنټینیوس دی پریزنټ انډیفینټ ده یوز دی فیوچر ټینس فار ایکشن ویل هیپن او فیوچر کې ما څه هغه کار به کېږي به لا شوی به نه هغه به کېدو والی لکه دویمه چې د پیشنټ امپرووډ ود سرجري پیشنټ چې کوم دی امپرووډ شوی دی د سرجري ما ته څنګه پته ولګېده ما ته د سیکنډ
پام نه پته ولګي چې امپرووډ دا زما څه دی دا سیکنډ پام لګېدل نو ما ته پته ولګي چې پیشنټ مخکې چې د سرجري شوي وه او هغه څه بالکل اوس ټیک دی the patient is improving نو دلته کې ماته څه نه پته ولګېده د از نه ماته پته ولګي چې از ام آر چې کوم دی زما سره د پریزنټ ټینس هیلپینګ ورب دی نو پیشنټ از امپرووینګ د کم ټینس دی سمپل کنټینیوس ټینس دی امپرووي آی ان جی سره راغلی دی د ورب سره بیا زما څه د پیشنټ ویل امپروو وذ د نیو ټریټمنټ ویل پکې راغلی نو ماته پته ولګېده چې دا زما څه د فیوچر خبره کوي د فیوچر سمپل ټینس دی چې په دې کې زما سره د پیشنټ سرجري د پیشنټ ته به نیو ټریټمنټ جاری کېږي او د دې ټریټمنټ سره به دا پیشنټ څه شي ټیک بشي کرکټ موډیفایرز موږ څه دي موډیفایرز څه دی خلک وایي دا چې چینج شي خلک وایي دا ګاډی موډیفاید کړی دی دا موبایل چې کوم دی دا موډیفاید دی صحیح شوه نو موډیفاید څه چینج دی نو چینج څه هغه زموږ سره یو کار کېږي لکه زیمه چې یو پیر محمد چې کوم دی هغه سټډي کوي او زیمه چې پیر محمد چې کوم دی ښه سټډي کوي نو دا چینج شو که نه پیر محمد چې کوم دی په قلاره سټډي کوي چینج شو موډیفاید شو که نه پیر محمد چې کوم دی زما سره سلو سټډي کوي زر سټډي کوي دا زما سره څه دی موډیفایر دی په دې کې زما سره دوه دي ایجکټیو اینډ ایډورب ایجکټیو زما سره هغه دی چې هغه زما سره څه کوي ناون موډیفاید کوي او ایډورب زما سره هغه دی چې هغه ورب موډیفاید کوي ایجکټیو هم موډیفاید کوي او بل ایډورب هم موډیفاید کوي دې ته موږ څه وایو ایډورب ورته وایو شو د پلیس کلوز ټو د ورډ دی موډیفاید ټو دیم او دغه به زما سره دا په هغه ځای کې پکار دي دا ایجکټیو او د ایډورب په هغه ځای کې پکار دي د هغه ورډ خواته پکار دي کم ورډ چې دا څه کوي موډیفاید کوي چې د هغې نه زما سره څه شی دی چې کنفیوژن پکې نه وي ښه لکه اګزامپل څه دی د نرس ګیو د پیشنټ میډیسن ویت سمایل نو په دې کې وایي چې نرس چې کوم دی هغه پیشنټ له دوایانې ورکړې په خندا سره نو اوس داسې نه وي دا هسې خبره یې کړې ده په خندا سره ول نه ورکوي خو په دې کې دا خبره اوس دا چې دا سمایل چې کوم دی په دې کې ماته دا کنفیوژن دی چې دا سمایل د پیشنټ کړی دی او که نه دا سمایل د نرس کړی دی نو د کنفیوژن د لرې کولو لپاره په دې کې زما سره ایجکټیو چې کوم دی هغه سره سمایل دی نو دا سمایل به زه راواخلم او د نرس خواته به یې ولګوم موږ دا خبره کړې نو کنفیوژن به څه شي ختم به شي وایي د سمایل په خندا باندې د نرس ګیو د پیشنټ میډیسن په خندا باندې د نرس میډیسن پیشنټ میډیسن ورکړل نو دا زما سره اوس څه شو ټیک شو ایجکټیو چې کوم دی هغه به زه کوم ځای کې لګوم د ناون خواته به یې لګوم کوم چې دا موډیفاید کوي او ایډورب چې کوم دی هغه به هم زه د ورب موږ وایو چې ورب موډیفاید کوي که نه د ورب خواته به یې لګوو چې هغې څه شي موږ ته کنفیوژن ختم شي بیا زموږ سره لکه ایجکټیو څه کوي چې د ډیلیجنټ نرس پرووایډ ایکسلنټ کیر زموږ سره چې کوم محنتي نرس دی هغه پیشنټ له په ښه طریقې سره په ایکسلنټ طریقې سره کیر ورکړو نو دا ډیلیجنټ چې کوم څه دی ایجکټیو دی ناون یې موډیفاید کړی دی څوک یې موډیفاید کړی دی نرس یې موډیفاید کړی دی د نرس کیرفولي ایډمنسټرډ د انجکشن نرس چې کوم دی په قلار سره هغه انجکشن ایډمنسټر کړو دا زما څه دی ایډورب دی د ایډورب بیا ډېر شي ټایپ دی لکه ایډورب اف ټایم دی چې هغه موږ ته ټایم شو کوي لکه نن سبا سون ایوری ټومارو یسټرډے دا ایډورب اف ټایم دی ایډورب اف مینر دی په طریقه سره لکه کیرفولي سلولی فاسټلی دا زما څه ایډورب اف مینر دی ایډورب اف پلیس دی لکه آوټ سایډ ان سایډ دغه دی نو په دې کې زما سره څه کېږي دغه ورب موډیفاید کوي فالټي پیرالیزم موږ څه ته وایو چې په یو سنټینس کې زمون سره یو سیریز چې کوم دی هغه څه شي یو ایلیمنټ د سیریز هغه بار ریپیټ شي او ګرامیټیکل سټرکچر به د هغې صحیح سیم وي صحیح شوه چې یو ایلیمنټ هغه په یو سیریز کې بار ریپیټ شوی دی په یو سنټینس کې او د هغې ګرامیټیکل سټرکچر چې کوم دی هغه سیم هغې ته موږ پیرالیزم وایو لکه څنګه لکه موږ د وایو چې زما سره څه شو زه رالمه کالج ته ما سټډي وکړه زه لاړم لایبرري ته او زه بیا رالمه هاسټل ته په چوټۍ کې نو زه چې کوم دی په دې کې دا بار څه شو دا ریپیټ شوی دی نو د دې لپاره به ګرامیټیکل سټرکچر چې کوم دی هغه سیم وي لکه زه دا خبره کوم دا به ټوله زه په پریزنټ کې کوم یا که زه دا کوم دا به ټوله زه په پاسټ کې کوم دې ته زما سره څه شو دا پیرالیزم دی نو که چېرته اوس فالټي پیرالیزم وي مطلب په پیرالیزم کې چې کوم دی زما سره څه غلطي فالټي پیرالیزم اکر when element in a series do not follow the same grammatical structure چې یو ایلیمنټ په یو سیریز کې راغلی دی خو پای کې ګرامیټیکل سټرکچر چې کوم دی هغه یو شان نه دی لکه د پیشنټ نیډس ټو ریسټ پیشنټ له پکار دی چې دی څه وکړي ریسټ واخلي ډرنک پلینټي اف فلویډ اوس چې کوم دی زما سره ډرنک پلینټي اف فلویډ
and take their medication. نو په دې کې څه خبره ده چې drink plenty of fluid وس دا مال څه سنس نه راکوي په دې کې سما سره څه end یا to یا څه نه دی راغلی نو کریکټ څه دی the patient needs to rest to drink plenty of water پیشنټ له پکار دی چې ریسټ وکړي چې هغه څه وکړي ډېر زیات څه وکړي اوبه وڅښي and to take their medication او چې هغه خپل میډیسن واخلي. ensure all elements in a list a series have the same grammatical form چې کوم زما سره په لیست کې کوم سیریز کې زما سره کوم elements دي د دې بس سیم grammatical form وي grammatical form به زما سره صحیح لکه سیم وي لکه ټول پاست کې وي ټول په فیوچر کې وي ټول په پریزنټ کې. رن آن سنټنس رن آن سنټنس موږ څه ته وایو رن آن سنټنس زموږ سره هغه سنټنس دی چې پای کې زموږ سره کلاس یا زما سره چې کوم پریز دي هغه بغیر د یو پراپر پنکچویشن نه یا زموږ سره یو پراپر کنجنکشن نه راوځي شي هغې ته موږ رن آن سنټنس وایو چې هغه روانه سنټنس وي مطلب دا چې پای کې سب مطلب دا چې موږ وایو چې زموږ سره په سنټنس کې دوه سنټنس راوځي شوي دي دوه کلاس راوځي شوي دي یو پریز راوځي شوی دی زما سره یو سنټنس جوړ شوی دی او دا دوه د کلاس یا د پریز یا د دوه چې کوم پریز راوځي شوی دي د دې په منځ کې چې کوم کنجنکشن یا کوم پنکچویشن پکار دی هغه پنکچویشن پکې نشته یو روانه سنټنس دی دې ته موږ څه وایو رن آن سنټنس ورته وایو لکه د پیشنټ واز ټایرډ شي نیډ ریسټ نو د پیشنټ واز ټایرډ دا زما سره یو کلاس دی او سو شي نیډ ریسټ دا زما سره بل کلاس دی دا دواړه چې کله یوځای کېږي دا موږ په تھرډ سیمسټر کې هم ویلو چې د دې دپاره زموږ سره پکار دی چې یو زموږ بس یو کامه وي او یو کوارډینیشن کنجنکشن به پکار دی نو کوارډینیشن کنجنکشن زموږ سره څه دی اینډ بټ دی سو دی او یو زما سره څه دی کامه پکار ده نو دا لاندینی چې کوم دی زما سره څه دی ټیک دی او دا لپاسنی کوم دی دا رن آن سنټنس دی په دې کې زما سره څه کاما وغیره څه پنکچویشن مارک یا زما سره کنجنکشن وغیره نه دي راغلي دې ته موږ څه وایو رن آن سنټنس ورته وایو. سنټنس فریګمنټ سنټنس فریګمنټ د سنټنس یو حصہ هغه ته موږ سنټنس فریګمنټ سنټنس فریګمنټ چې کوم دی سره انکمپلیټ سنټنس دی چې پای کې زما سره سبجیکټ ورب او کمپلیټ تھاټ هغه موږ نه راکوي لکه بیکاز د پیشنټ واز فیلینګ بیټر ځکه چې پیشنټ ښه فیل کول پیشنټ ښه و نو سو ځکه چې سو مال یو پراپر سینس نه راکوي که نه ځکه چې هغه میډیسن خوړلی و ځکه چې هغه کور ته تللی و ځکه چې هغه سرجري کړې و ځکه چې سو یو پراپر سینس موږ نه راکوي نو دا زما سره یو پریګمنټ دی دا به زما سره کمپلیټ سنټنس څنګه د پیشنټ واز فیلینګ بیټر بیکاز شي هیډ ټیک هر میډیسن ځکه چې هغې خپل میډیسن خوړلی و. انشور ایوری سنټنس از ا سبجیکټ اینډ ا ورب ان ایکسپریشن ا کمپلیټ تھاټ چې موږ به دا ګورو چې زما سره په سنټنس کې خامخا پکې یو پکې سبجیکټ وي یو پکې ورب وي او هغه موږ له یو کمپلیټ تھاټ راکوي. فارمینګ کمپلیټ سنټنس موږ به کمپلیټ سنټنس څنګه جوړو نو کمپلیټ سنټنس must have a subject and a predicate په کمپلیټ سنټنس کې پکار ده چې یو ځم سره یو پکې سبجیکټ یو پکې پریډیکیټ ته موږ څه ته وایو د سبجیکټ نه علاوه چې په سنټنس کې څومره هم صحیح دی ته موږ څه وایو پریډیکیټ سمپل ورب اینډ اني اکمپینین انفارمیشن ورب او د ورب سره که ابجیکټ یا زموږ سره صحیح ایجیکټیو دی ایډورب دی څومره هم چې سره راغلی دي د سبجیکټ نه علاوه هیلپینګ ورب دی زموږ سره څه دی ایجیکټیو دی ایډورب دی ابجیکټیو دی دې ټول ته موږ څه وایو پریډیکیټ ورته وایو. اگزامپل رننګ ډاون دی هالوے نو سو منډې لاندې طرف ته هالوے طرف ته منډه وال نو سو دی نرس واز رننګ ډاون دی هالوے نرس چې کوم دی منډه وال نو په دې کې زما سره سبجیکټ نشته رننګ پکې ورب دی او ډاون دی هالوے زما سره څه دی هالوے پکې زما سره ابجیکټ دی خو زما سره پکې سبجیکټ چې کوم دی هغه نشته نو دی نرس چې کوم دی زما سره سبجیکټ راغی. انشور ایوری سنټنس از ا سبجیکټ ان ا ورب صحیح دا نارمل خبره ده. ایوایډ سنټنس فریګمنټ سنټنس فریګمنټ به موږ ایوایډ کوو لکه فار ایگزامپل بیکاز د پیشنټ واز فیلینګ بیټر بیا هغه پکې ریپیټ شوی دی نو د پیشنټ واز فیلینګ بیټر بیکاز شي ټیک هر میډیکیشن. پریکټس اکټیویټي ده د ډاکټر آر نرس از ریسپانسیبل فار پیشنټ غلط دی ځکه چې موږ ویل چې کله آر راشي نو آر نار او بټ نو موږ پکې رول اف پراکسیمیټي ده موږ پکې پراکسیمل ګورو نو نرسز هغه سره پلورل دی نو ما سره دلته کې آر لګي د ډاکټر آر د نرسز آر ریسپانسیبل فار د پیشنټ شي فینش هر راونډس اینډ ګوز هومز نو دلته کې څه خبر کړی ده هغې خپل راونډس پوره کړی دي او کور ته لیدل نو په دې کې موږ فینشز ځکه چې زموږ سره څه لکه راونډس چې کوم دی هغه پلورل دی نو په دې کې فینش چې کوم دی دا به هم زموږ سره راځي فینشز به راځي دا به هم پلورل راځي.
په دې سره the medicine was given to the patient by the nurse with great care. نو په دې کې بیا دا خبره کړې ده مونږ ویلو چې کومه زم سره ایجکټیو یا زم سره ایډورب راشي نو هغه به مونږ د څه سره لګو د ورب او یا د ناون خواته به لګو چې زم سره کنفیوژن نه نو زم سره سره چې دغه ګریټ کیر چې کوم دی زما سره څه دی ګریټ کیر زما سره ایډورب دی نو دا به مونږ راوړو د ورب خواته دا زما سره ایجکټیو دا مونږ راوړو د ناون خواته نو with great care the nurse give the medicine to the patient. دا زما سره شو ټیک شو. monitor the patient closely زما سره سبجیکټ سنټنس پریګمنټ نو د پریګمنټ اوایډ کول لپاره موږ څه کوو د موږ سبجیکټ ورته ولګو سبجیکټ څوک لګولې شو هر څوک لګولې شو the nurse is monitoring the patient closely. کنکلوژن کې زما سره خبر راوته دا خبره ده چې کله مونږه ګرامټیکل سټرکچر صحیح یوز کوو دا زما سره یو اهم پارت دی د کلیر د پریسایز کمیونیکیشن لپاره چې کله مونږ په سبجیکټ ور اګریمنټ باندې فوکس کوو مونږ په پراپر ټینس یوز باندې فوکس کوو مونږ په موډیفایر په سنټنس فارمینګ باندې زمونږ چې کم رائټینګ دی او زمونږ چې کم میسج دی د هغې امپروومنټ به کېږي او هغه به په صحیح طریقې سره یو کس انډرسټینډ کوي او بل موږ فوکس وکړو په سبجیکټ ورب اګریمنټ په موډیفایر باندې په پیرلیزم باندې په رنان سنټنس باندې په کمپلیټ سنټنس باندې نو نرس چې کوم دی هغه به سګنیفیکنټلی هغه چې کوم رائټینګ دی یا وربل کمیونیکیشن دی هغه به امپروو کېږي او د هغې سره سره د دې د وجې نه به د پیشنټ کیر او پروفیشنالیزم کې ګروث به راځي.